سورہ فتح آیت نمبر 29 دولسم رکو شپگشتم سپارہ صفحہ نمبر 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. سورہ فتح آیت نمبر 29 دولسم رکو شپگشتم سپارہ پدی آخرنے آیت د سورہ فتح کے اللہ تعالی د صحابہ صفات ذکر کری دی نمبر 1 اور دویم د صحابہ یو مثال ذکر کری دی او بیا آخرہ کے چکم دے اللہ رب العزت مومنان ہوتا یو زیر د بخن ور کړی دی. درې خبرې دی بکی یو پکې د صحابو صفات دي دویم د صحابو یو مثال الله ذکر کړي او دریم مؤمنانو ته الله تعالی زیر ور کړی دی. دا درې اهمي خبرې دي. محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله دا د الله تعالی رسول دی. نو پیلنې دا چې د نبی له صلوات و سلام د رسالت گواہی دلته الله ورکړي دا رسول الله دا پیغمبر چې کوم دی د چا دی د الله تعالی. نو دا د نبی له صلوات و سلام د رسالت د لپاره ټول کې غټ دلیل دا دی چې د نبی له صلوات و سلام رسالت گواہی څوک ورکړي الله تعالی. دویم والذین معه اشداء علی الكفار دي جن او د صحابه صفات بیانېږي. والذین معه کم خلق چې د نبی له صلوات و سلام سره دي نو کچرته د معهون صحبت مراد شي نو د نبی له صلوات و سلام په صحبت کې به هر وخت سوق هوا صحابه د دې نه چې کم دي صحابه مراد دي چې دا صحابه داسې خلق دي چې کافرانو سره چې کم دي سخت رویه ساتي او دا سخت رویه ولې ساتي دا دې لپاره ساتي چې دا کافرانو چې کم دي کفر اختیار کړی دي. نمبر 1 معهون چې کم دي مراد د نبی له صلوات و سلام اطاعت کون کې خلق دي مراد دي. کم خلق چې د پیغمبر خدا اطاعت کوي نو پاغي کې بصفت بسوي اشداء علی الکفار دا مؤمنان مجه کم دي د کافرانو سره سخت رویه استعمالي. دا ولی چې دا کافرانو کفر اختیار کړي توحید اختیار کړي نه دي نو مؤمنان زکه د دې سره سخت رویه استعمالي. رحماء بینهم دا صحابه او د مؤمنانو صفات دي. رحماء بینهم خپل مینس کې چې کم دي انتهائی مهرباني سره وخت تیری. رحماء بینهم مهرباني څه ویل کیږي د یو مسلمان بل مسلمان په غلطه باندې معاف کول
دې ته چې کوم دی رحما او بینهم لیکي دی په خپل منځ کې پاتې کیږي معاشره ده په معاشره کې چې کوم دی اونچ نیچ راځي نو کيو مسلمان د بل مسلمان سره غلطي وکړو او دا غلطي دا سوا چې د معاف کېدل او د پوس کې وا دی به یو بل څه کوي معاف کوي به دې سره ژوند تیریږي دریم تراهم ركعا سجدا د صحابه د مؤمنانو صفات دا دي چې دې چې کلم ته ګوري نو د منز په وخت کې به دا د رکوع او د سجدې په حالت کې وي ركعا سجدا د منز په وختونو کې به کدا عام مؤمنان دي او که صحابه دي دې صفات څه شي دي دی بچ کم ته د رکوع او د سجدي په حالت کې وګوري اور يبتغون فضلا من الله ورضوانا منځ وکړو نو بیا د الله تعالی رضا مندي غواړي د خپل د عمل نه کم دي متاثر کیږي نه چیرې یو سړی چې کم دي منځ وکړو او دا وی چیرې بس خو چې کم دي عمل مې وکړو په دې عمل به جنت تزم نه د مؤمن بنده صفت دا دي چې دا بیا د الله نه فضل غواړي او د الله تعالی نه رضا مندي غواړي الله د دې عبادت توفیق دی راکو الله دا په خپل دربار کې قبول کا ورز او فضلا الله په خپل فضل سره به جنت تمبوزي او د الله تعالی فضل چې کوم دی دا بچا غسل او صحابه هم غسل او د مؤمنانو صفات دي بیا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود صحابه صفت دادي چې د دې په مخونو کې وا نخې د سجدي وي د مؤمنانو صفت دادي چې د دې په چهرو کې با نخې د سوي د سجدو اوس د دې نه څه مراد ده وي په مخ باندې چې کم دی وي د سجدي محراب جوړ شوی دی ٹھیک شو د دینه دا مراد دي سیماهم فی وجوههم بعض علماء دا لیکلي چې د دې دا اثر د په قیامت کې ظاهریږي نبی له صلوات و سلام او فرمایل د منځګزار بنده ورځ د قیامت چې په کم ځکه سجدي لګیدلی وي په کوم اندامونو دا وسګيږي دا پړقيږي پاغي کې لاسونه دي پاغي کې تندې دي پاغي کې پوزه ده پاغي کې کم دي ګډنی دي او خپې دي پکې دا ټول د سجدي په حالت کې کم دي دا اندامونه پزماکه باندې راځي دی وی نمبر 1 دا چې دا به نخي بوي ورځ د قیامت د دې خبره نه خبوي چې دا سړی څه شي دي منځګزار دي نمبر 1 او بعض علماء دا لیکلي دي چې دا د منځګزار سړی علامت ته په دنیا کې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود د موز نتیجه په پد کې داسې ظاهري کې چې د کې با عاجزي بوي عاجزي نو بعض علماء لیکلي دي چې د موز اثر نخا دا په آخرت کې ظاهريږي څنګه چې دا بخاری شریف روایت ده او ځنې علماء دا لیکلي دي چې د موز اثر دا په دنیا کې په دې بنده کې ښکاری وي هغه بس وي عاجزي عاجزي دا تاسو ته بار بار ویم اکثر په مونږ کې یو مسله ده اکثر علماء په دې کې مبتلا دي عوام هم په کې مبتلا دي مالدار خلک هم په کې مبتلا دي اوس کم دې د مولا کار خدای دې دې به کم دې منځګزار بخوي اگر جمی دي وسره قدرت په خپل مقتدیانو کې چې کم بالماز کسي هغه ته بالکل د سړیتوب نظر نه کوي دې دا سخت هلاکت ته صحیح ده اوس یو سړی مونږ نه کوي د معاملې د الله سره دا او تب وسره په دنیا کې تعلق سي ساتي نمبر 1 مالدار خلک دي مثلا دا بخامخه زکات به ورکي مالدار سړی دا بخامخه قربانيان به کوي صدقې به کوي حج ته وزي نو په دغه مسله داوي په دغه مسله داوي چې کم مالدار سړی دی او دی زکات نه ورکي هغه ته د سړی نظر کوي نه ویتي او سره زکات نه ورکي دا معاملې د چا سړی دی د الله سره دا چې کم نه د دنیا هر نیک فیلډ داسې دی کنه چې یو سړی یو نیک فیلډ ته دن نشو اک فیلډ والا و د سیخ کاری نو مل ټول چې کم دی سی نخ کاری دا کار ګره بالکل غلط دی نو بعض علماء دا لیکلي دي
چې د مونږ اثر په دنیا کې دا چې په بنده کې څه وی عاجزي من اثر السجود. او بیا الله فرمایي ودا صحابه داسې خلق دي چې د دې مثال په تورات کې ذکر شوی دی او د دې مثال چې کوم دی په انجیل کې ذکر شوی دی. ماشاءالله سونه غټ خلق تیر شوی دي په قران کې نه بلکې په تورات کې هم ومثلهم فی الانجیل او دغه مثال په چرته کې ذکر شوی دی په انجیل چې پیغمبر سره به کوم دی داسې خلق راځي چې دی په پیغمبر باندې کوم دی ځانونه به ورکی او دغه شانتي ارسب ذکر دغه کوي ودا ټول مثالونه دا چرته ذکر دي په تورات کې هم ذکر دي په انجیل کې هم. خبره باندې پوه شئ. ما تاسو له جمعې پورې واقعیا بیان کړې و. صلح حدیبیه په موقع کې یو کافر د مکی نه راغلو او نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې یاره موږ سره صلح وکړه. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل دا صحابه نه تاسو سره چیناستی وی ګوره په دې ډېر اعتماد مکوا وی دا به تا په نیمه کې پریک دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله دا جمله وریدل کنه پس را پاسې دوه پسې وی تلار شه او د خپل د لات او د عزا شرمګا سټا. خبره باندې پوه شئ دا انتهایی سخت جمله ده. وی تاسو خو کوم دې ټول عمر د خپل د بوتانو عبادت کړي دي او وی ترازی علم منتدا خبره کې چې دا سړی به تاسو بریک دی ویلا شه د خپل د لات او د عزا شرمګا سټا. څونه سخت لفظ. نبی چې کوم دې نبی صلی الله علیه وسلم ته ګیره داسونی ولا یاره داسې ګیره وتونی ولا چې موږ سره صلح وکا بل صحابي ولار دی تورې راواغسله او د داسې چې کوم دې ګیره نیولې و او اقلاس باندې ولې توره کې خو د وی لاس لري کا وستا د لاس چې کوم دې دا پلیت دی او د پیغمبر خدا ګیره چې کوم دې داسې شي دا پاکه ده او وی کدا لاس لري نه کو نو دا لاس پر چې کوم دې ګوره په دې تلوار باندې ټوټي ټوټي کبا ګوره نو هغه په پیغمبر خدا باندې ګوره اپ کا ټیم کې ځانونه ورکول. نو الله رب العزت دا غي ذکر په قران کې هم کړی دی ومثلهم فی الانجیل ومثلهم فی التوراۃ په تورات کې دی په انجیل کې. اخر کې الله پاک کوم دی د صحابه یو مثال بیانې دا درس لک شانتي وګدیږي او انتهایی زبردست سړی به پويږي آسان دی. الله وی د دې صحابه مثال چې کوم دی داسې دی پزماکه کې چې کوم دی یو بوټي اوشي دا پټي پزماکه کې پټوي سواخ پس د دینه چې کوم دی داسې یو تنروخیږي چې وخت به تیریږي دا تنه سخت شي مضبوط شي بیا سواخ پس چې کوم دی دا تنه سونی سي میوه ونی نو چې کله دا زمیدار راځي او د خپل فصل ته ګوري نو دا زمیدار ډیر زیات خوشحالي دا سیده کنه زمیدار چې کله خپل فصل ته ګوري او فصل یې خسته او خوشحالي نو دا چې کوم دی د نبی له صلوات و سلام هم مثالو. نبی له صلوات و سلام اول پټو بیا په مزه شان دي راخکاره شو چې کله دعوت تبلیغ شروع کو نو تنه چې کوم دی مضبوطه شوله بیا په مزه دغه دعوت تبلیغ د کم دی ملګری جوړ شول صحابه نو میوه ونیولا چې بیا کله مدینه منورې ته هجرت وشولو او د مدینه منورې نه واپس چرته راغللو مکه مکرمه فتح شولا نو دا ونه چې کم دی دا انتهایی غنا شوی و او پیغمبر خدا به کله د خپل صحابه ته قتل نو د زمیدار چې څنګه خپل فصل ته ګوري سکیږي یا خوشاليږي دا سه به کله د خپل ملګرو ته قتل انتهایی به خوشاله دلو نو د پیغمبر خدا او د صحابه مثال داسې دی. او اخره کې الله پاک سکی وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. چا چې ایمان وروړلو او عمل صالح وکړه دوه کارونه دي. نمبر 1 سره وړي دي ایمان او دوی می سکړي دي عمل صالحات. نو الله فرمایي چې په دغه دوه شیزونو به دوه انعام ورکوم مغفرتن. نمبر 1 څه شي دا بخنه د الله تعالی واجرا عظیما او لوی اجر. اوس الله لوی اجر نه ذکر کړي د دې لپاره چې انسان په دې باره کې چاهت لري چې دا اجر بسنګي
مثلا پلار زوی ته وی کنه پلار زوی ته وی بچیا وی کتا دې زلخي نمبر واغستی ویزه بتا ته یو گیفت در کومه او دی ابو صبر کې وی هغه په اق ورځ باندې سرپرایز وي داسي کنه پټه ساتلی نو چې کله زوی چې کم دې کارنامو کې هغه ول یو شی رو باسي ویګره وی دا شی امام غستلو زی وته وی دا شی امام غستلو دلته اللهم اجرا عظیما اجر بلوي ورکوم سبب ورکوم ادوس الله تبارک الله دې دغه ټول اجرونه او دغه بخنه مونږ او تاسو ته را نصیب کیه نو په دې آیت دغه خلاصه وا محمد رسول الله محمد رسول دې د الله تعالی والذین او کم خلقتی معه د نبی له صلوات و سلام سره دی اشد وعلى الكفار سخت په کافرانو باندې رحماء بينهم مهربان دي په خپل مینس کې تراهم تبوین نبی له صلوات و سلام دی رکعان د رکوع کوونکې سجدن سجده کوونکې يبتغون فضلا من الله ورضوانا دویلټوی فضل الله تعالی او د الله تعالی رضا مندي سیماهم نخد ددوی فی وجوههم پمخونو ددوی کې من اثر السجود د سجدو د اثرنا ذالک مثلهم او دا مثال دی ددوی فی التورات په تورات کې هم ومثلهم او مثال صفت ددوی دی فی الانجیل په انجیل کې هم کزرع او ددی صحابو هغه مثال بیانې الله کزرع پشان د فصل له اخرج چر وستلی دی دا شت او تیغا دا د دې بوټي چې کم هغه تنه د دې چې کم دی تیغه په پښتو کې ویل کیږي عربی کې وته شت او ویل کیږي شت او تیغا فازره بیا دا قوی کړه فاستغلظ بیا هغه غټ شوا دا تیغه غټ شولا فاستوى على سوقه بیا هغه قدرت له خپل تند باندې تن باندې تیغه خپل تن باندې قدرت له یعجب الذرا چې خوشاله کون کې وی زمیداران دا بوټي چې کله پوښ شي نو دا زمیدار په دې باندې څه کوي تی خوشاليږي وته ليغيظ چې بغو سکړي بهم الكفار په دې سره کافران ليغيظ بهم الكفار دا یاد ساته امام مالک رحمت الله علیه هغه د دې آیت نه چې کوم دی یو مسله راويسته ده چې کوم یو خلق هم د صحابه سره بغض ساتي نوې د دې آیت پرانا کې هغه ګوره کافران دي دا د امام مالک رحمت الله علیه د صحابه مبارک دا مسله راويسته ده او د دې مسلې د پاره دلیل ور دا آیت ذکر کړی دی کم خلق چې څومره هم صحابه دي د هر یو صحابي خپل درجه دي مونږ دغه اهل سنت والجماعت الله دې مونږ په خپل عقیده باندې مونږ ته په دې باندې مرګ راوستلی کی زمونږ د اهل سنت والجماعت دا یو عقیده ده چې څومره هم صحابه دي هغه سره مونږ د نبی له صلوات و سلام چې څنګه حیثیت ورکړي داغي مطابق سره مونږ محبت ساتو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دا غونتی محبت کو بیا وبس دویمه درجه د عمر فاروق ته دریمه درجه وبس د عثمان ذو النورین ده او څلورمه درجه وبس د علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ ده او بیا عام صحابه دي مونږ دا څنګه کو چې یاره یو صحابي ته کم دی د پیغمبر غونتی درجه ورکو دا څنګه کو دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده نو امام مالک سے فرمایي چې چا هم د صحابه سره معمولی شانتي هم بغض ساتلې دي دی ویلی یغیظ بهم الکفار د دې آیت پر اړه کې غس شي دي بالکل بیا هغه کافر غنلې دي ویلی یغیظ چې په غوسه کې کړي بهم الکفار په دې سره کافران وعد الله الذين وعد کړی د الله تعالی د هغه کسانو سره امنو چې ایمان وروړو وعملوا الصالحات او دوی عمل وکړل نیک منهم لدينا مغفرة بخندي واجرا عظيما او ډیر زیات لري اجر دی واخر دعوانا الحمد